د انبیاء علیهم السلام په اتباع کې زمونږ د مسلمانانو دپاره او خصوصا د تمام انسانیت دپاره د نجات لوی لارې چې دا موجود دي. موجوده زمانه کې او خصوصا د پرفتن دور کې کوم مسلمانان خپل کامیابی غواړو، د دې فتنو نه نجات غواړو، نو موږ به خصوصا د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع کوو. څنګه چې بنی اسرائیل په مختلفو حالاتو کې په مختلفو امتحاناتو کې الله تعالی راګیر کړیو او کله دی د فرعون د ظلم او ستم دغه زمانه کې هغه ظلمونه ستمونه دا برداشت کړ، خو کله چې هغه د حضرت موسی علیه السلام اتباع وکړه او الله تعالی هغه ته نجات ورکو، الله تعالی هغه کامیاب کړ. پس د دین چې دی بیا د حضرت موسی علیه السلام روګردانی وکړه او د هغه نافرمانی کې اخته شو، ان تر دې چې الله تعالی په دې باندې بخت نصر بادشاہ دا مسلط ک او دوباره دغه قوم بیا غلام جوړ کړي شو. نو لہذا کوم دا غواړو چې مونږ ته الله تعالی کامیابی راکړي او دې فتنو دور کې نجات بیا مو مونږ پر پیغمبر اسلام اتباع کو. مخکینی قومونو کې کوم خلکو کامیابی مونډلی دا کدا د قوم معززین په اعتبار د دین او د مروچت مقام د الله تعالی ورکړو، نو دا دیو جن ورکړو چې دی د وخت د نبی کامله اتباع کړي. نو لہذا مونږ لم مسلمانانو لپاره پیغمبر اسلام په اتباع کې ډیر لوی کامیابی ده او د پیغمبر اسلام اتباع د په مسلمانانو باندې لازمی ده. ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بوئست لأتمم مکارم الاخلاق، ځا الله دې لپاره را لېږلم چې ستاسو د اخلاقو تکمیل وکم، ستاسو اخلاق دا غ امتیازي مقام ته الله تعالی ورسي چې دنیا معیار دا د ستاسو د اخلاقو نخکاره کیږي. نو لہذا کوم دا غواړو تعمیر د انسانیت، نو تعمیر د انسانیت د پاره د ټولو لاولنې سیز او بنیادی سیز ضروری ده پیغمبر اسلام اتباع. کوم د عربو په تاریخ باندې نظر واچو نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت نمخ کې د عربو حالت داري چې یو بل وینو تناستي، ان تر دې مشهور دا هم دي چې داغي د خپل مزید لپاره د مجلس د ناستي لپاره د ژوندۍ زناور غوخي دا کټ کړي دي او مرګرو ته پیش کړي. ذبح بنوا دومره ظلمونه ستمونه دای کړي، ژوندۍ لونه دا خخې شوي دي. خو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بعثت وشو او دغه عربو باندې پیغمبر اسلام د اخلاق او مهنت وکړو، دای دین طرف ته چینو مایل کړ او د پیغمبر اسلام اتباع دغه خلکو اختیار کړه. نو بیا هغه خلکو کې الله تعالی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ والا یو لوی صحابي پیدا کو، د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ پشانی جلیل القدر حکمرانان الله تعالی ورکړه، او د عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ پشانی د سخاوت نمونی دار پیغمبر اسلام د اخلاق او مهنتو. نو کوم غواړو چې مونږ کې شجاعت راشي، بهادری، نو بیا پیغمبر اسلام دغه اتباع او د اخلاق او د اصلاح ضرورت دی. انسانیت نن داغي د هلاکت په دروازو باندې ولاړ دی، د نجات د لپاره ضروری ده چې موږ د پیغمبر اسلام اتباع وکړو او رسول الله صلی الله علیه وسلم تر کوم خبر حکم کوي خپل ژوند کې راولو. الله تعالی دې په دې عمل کولو توفیق نصیب کړي.